د امام اهل سنت شاه امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الله علیه نه تپوس شو یو کس ورته راغی وی بیګازي ورس ته لاړم پای کې سما مع المزامیر یعنی قوالی پکې شروع او ډول باجې می وساده اوریدل او دا کول څنګه دي. امام اهل سنت شاه امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الله علیه ورته فرمایي دا سه قوالی حرام ده او اوریدونکو د دې ټول څومره چې حاضرین دي دا ټول ګناګار دي او چا چې دا قوالی کړي دا او چا چې دا محفل جوړ کړي دي د دې خپل ګناه په سر دا او د حاضرینو ټول ګناه د دې په سر باندې دا. او امام اهل سنت فاضل بریلوی رحمت الله علیه بل ځکه فرمایي وینن سم ډیر بے تمیز خلک او ډیر چې د استنجا په طریقه باندې نه پويږي هغه خلک هم وایي چې قوالی زمونږ لپاره حلال ده او دا هو چې کوم دي درو غذا او ډیر ویلو اولیاء او صوفیا او راشه د اولیاء او د صوفیا او عقیده خو لګاو ګوره چې محبوب الهی رحمت الله علیه او خلیفہ دی د محبوب الهی په امر باندې هغه او رساله لیکل ده د سما مع المزامیر په باره کې رساله کې فرمایي وینن سبا چې زمون په مشایخ باندې کم تهمت خلق لګئی د سما مع المزامیر باره کې ودا چې کم دی هغه د دې تهمت او د دې بهتان نه بری دي هغه به محض په خپل اواز سره د الله او رسول صفت اشعار به اوریدل دا په هغه باندې او بی بنیاد تهمت په هغه باندې لګیدل دي. او د داسې خلکو باره کې مې جانان هغه وخت کې فرمایلی وي زر د چې زما په امت کې به داسې خلک پیدا شي چې هغې به معازف یعنې ډول باجو ته حلال وي. حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه د داسې خلکو باره کې فرمایي هی افسوس نن په دوران د جهالت هر ځای جوړ شو د پیرانو تجارت نو نن سبا چې کم جاهلان دي او هغې چې کم دی ځان ته صوفیا وي او ځان ته پیران وي او هغې سما مع المزامیر کې نو زه یم تاسو ځان ته د اعلی حضرت صاحب د فکر امینان وایي زه یم راشه اعلی حضرت صاحب ورته حرامه ویلې ده. الله جل جلاله دې موږ د داسې جاهلانو پیران نه وساتي او الله جل